په دنیوي میدان کې هم او اخروي میدان کې هم انسان د کامیابی او د ناکامۍ دارومدار الله پاک په ژوند او په زندګۍ باندې خېدي. د کاروبار په میدان کې کچا د خپل ژوند او د وخت قدر وکړو نو دی به ګټه وکړي، او که د کاروبار په میدان کې د خپل ژوند او خپل زندګي په خواهشاتو کې تېره کړه ګټه خو څه کې سرمایه به هم د لاسه لاړه شي او ټول عمر به د تاوانونو سره سري. تعلیمي میدان کې که یو نوجوان 15 کاله تعلیم وکړي لیکن په کلاس کې د خواري او محنت نه کوي، د وخت قدر نه کوي، ژوند ضایع کوي، نو 15 کاله هم هسې لاړه او په دې 15 کالو کې چې کومه خرچه وشوه هغه هم هسې لاړه. او دغه رنګې په دیني میدان کې اخروي میدان کې نعوذ بالله که کوم مسلمان دنیا کې د غفلت ژوند تیر کړه، د خواهشاتو ژوند او زندګي تیره کړه، د وخت قدر یې ونه کړه، د وخت د نعمت شکر یې ادا نه کړه، نو بیا به د مرګ په وخت خلاص مږي. قبر کې هم دی بیا افسوس کوي. او حتی کې یو مسلمان جنت ته ملاړو، روایاتو کې راځي جنتی مسلمان به په دنیا کې په یو سیس پسې ارمان نه کوي، لاس به نه مږي ما سوا د هغه منټ نه چې کوم د ضایع کړي دنیا کې الله یې نه یاد کړي، عبادت یې نه کړي، جنت کې به هم په هغې پسې ارمان کوي. او دا د الله جل جلاله قانون دی، ثابته ده، او د قرآن کریم په څو آیتونو کې الله ذکر کړی ده. الله وی وان لیس للانسان الا ما سعى، انسان ته به نه میلاویږي مګر خپله خواري او خپل محنت.